د علاقې د مشر نه به لګو خو حالت د باندې څه تېرېږي دا وخت اوس دا وخت ستا په نظر کې څه څه د سوات په سیمه تیرات دره کې د خونړي بارانونو د لاسه تباهي شوې ده چې پکې په یو کور کې شپږ قیمتي ځانونه د تیرات د درې د خونړي خوړ په نظر شوي دي. د پیرجان په کور کې 9 تنیزه کډه اوسېده چې پکې پلار او یوه بوډۍ زنانه بچ شوي دي او شپږ تنه چې پکې یوه زنانه او 15 ماشومان سره د کور خوړ وړي دي. تر سهاره پورې د 2 کسانو لاشونه میلاو شوي دي او 4 کسان اوس هم بېدرکه دي چې پکې یوه زنانه او ماشومان شامل دي. بل طرف ته د تیرات درې په خړ باندې 4 تندرونه لګېدلي دي چې له سببه یې سیمې سړکونه، کورونه، جوماتونه، جرندې او سره سره میډل سکول او های سکول هم مکمل توګه باندې تباه شوي دي. د سیلابي ریلې د شپې 10 بجې د تیرات د تیز باران او هوا سره شروع شوې وه او د قیامت منظر یې پیش کوو. په تیرات دره کې په هر کور کې ماتم جوړ شوی دی او ولس مکمل طور متاثر شوی دی. بل طرف ډي سي سوات، اے سی بحرین، ډي اس پي سرکل مدین او د علاقې دوره کړې ده او د متاثره کورنۍ سره یې د غم اظهار هم کړی دی. دوی د صوبایي حکومت له اړخه د هر مړي په سر باندې 15 لکه روپۍ اعلان هم کړی دی. د علاقې متاثره ولس د حکومت نه مرسته او اپیل کوي چې په علاقه کې د تباه شوي سکولونو، سړکونو، جوماتونو سره سره د جرندو او د تباه شوو پټو د فصلونو په بدله کې دی حکومت د دې متاثرینو خلکو سره مالي مرسته وکړي. دا نسخان توپان چې دی چې دا بېګا راغلی د 10 بجو نه وروسته راغلی دی او ډېر زیات غټ نسخان شوی دی. دا یو تاریخي نسخان شوی دی. داسې نسخان موږ چې پیدا شوي نو زموږ په علاقه کې نه دی شوی. ذهني هر نمونه تاوان شوی دی. د انسانانو ذهنونه پکې ډېر انسانانو خراب شو، انسانان پکې ویوړی شو، 6 کسان پکې یو کور ویوړی شو، یو کور پکې مکمل تباه شو، نور کورونه پکې ټول ولوېده، سکولونه پکې ختم شو، جوماتونه پکې ختم شو. په دې علاقه کې پټي چې کوم وو په دې خور په غاړه اخوا دې په ټول مکمل پټي دې تباه شوي دي. دا کور یې ولله، بوتل یې ولله، سوري یې ولي، د کور کوټلي سامان یې ولله، ساره د بچو 6 کسان یې ولي، په دې پاک دی بچ کړل. یوه پکې زنانه ده، 15 ماشومان دي. یوه زنانه ده او 15 ماشومان دي. زما دا خبره ده چې کوم نسخانونه چې نسخانونه حرام شوي دي، په هر خور کې پټي وړ دي، کورونه ډیمج شوي دي. خو زه وایم دا کوم مړي چې شوي دي، دا کوم کورونه د خور د غاړې دي، د پوري دي، دا دي سامان نه ولېږي او د دې دا کورونه دي بحال دي. زه د حکومت دا اپیل کوم او خاص د وزیر اعلی صاحب نه کوم چې دا کار دی دا خلک دي بحال کړي، دوی دا کورونه دي بحال کړي. ځکه چې به اسمان ته څنګه راځي، زنانه دي او بچي دي، واړه دي او چې کوم تل دي د هغې د موږ سره امدادونه ټیمونه وباسي، هغه دې موږ وګوري او زه دا اپیل کوم. په تلاش کې دي چې جي نقصانات شوي دي. غیر د بیګاني سیلاب نه ډېر نقصانات شوي دي، جاني نقصانونه شوي دي انسانانو، ثابت کېدونکي دي. دې سره آبادیانې، جوماتونه، سکولونه دا موږ چې ولاړ دي، دا های سکول آبادي ده، دا هم مکمل طور باندې ختم ده. جومات هم ورسره پاتې دی، دا هم ختم دی. کورونه دي ورسره، زراعت دي ورسره، فصلات دي. دې ټولو ریو مستاب رګې توسط البحرین په غیر راس دا راغلي وو د اروپا راغلي تیار کړئ. د دې خپل هر ګوټ ته ورسېدی که نه څه ده نه پاتې خو ډېره غټه یاده دا موږ شروع کړی دی، خاص کر چې کوم ځایونه نقصان شوي دي، خاص کر چې کوم نقصانات د په پیله فرصت کې هغه کوئ. پیلې فرصت کې جعلي نقصانونو تفصیل، د مکاناتو تفصیل، دې سره علاوه نور جنرات چې دي سکولونه دي سوي د هغو ټولو سره یې صحیح دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په الله بطوریان تقریرات خبرې کوم چې موږ د دې ویډیو ټکو موږ د اے سی سی په نه باندې سارو وخت راغلي وو. د دې د آبادي نقصانات موږ ګورو، د دې د ځمکو ګورو، د دې د لارو ګورو، د دې د کوم ټیپونه چې راغلي دي، د هغې ګورو، کوم روډونه چې وران شوي دي، کوم جاني نقصان چې شوی دی، 6 مړي شوي دي، زموږ د شوي دي 4 اوس هم لاپته دي. دا ډېر زیات نقصان شوی دی. بېګاني باران د دې لپاره یو آفت جوړ شوی دی، ډېره تباهي جوړه کړې ده. دا میډل سکول هم دی او های سکول هم دی، 10 شنه باندې مشتمل دی.
دا مکمل تباه دی، جوماتونه هم په دې کې تباه دي، لارې ولې یاره بسم الله الرحمن الرحیم. یاره جي چې دې ځلو ته ګورو په دې طرف موږ ګرځېدلي را ګرځېدلي یو او د دې کومه مخکینۍ نقشه چې وه چې اوس ته راشي وی ګورئ نو لکه د هغې او سره هېڅ پته نه لګي چې دلته کې دا څه وو او نو لکه بلکل نقشه بدله ده. او زه د دې ستاسو د میډیا ډېره شکریه ادا کوم او د ریوینیو ډپارټمنټ ډېره زیاته شکریه ادا کوم په کم انداز کې چې دوی دا کم لیکل کوي، کم د دې خلکو د نقصاناتو دا کم ریپورټینګ کوي، دغه کوي په ډېر یو صحیح طریقې سره کوي. او زه په خپل هم د لوکل ګورنمنټ د طرف نه دلته د وي سي سیکرټري تیرات نار دلته په خپل هم موجود یم او د دې ټولو سره موږ هم وایو چې دا ډېټا راټوله شي ټوټله موږ هم خپل ډپارټمنټ ته ولیږو. सर, इन मुतासरीन के लिए आप आए बहुत दूर से और मैं इलाके की तरफ से आपको सलोट करता हूँ इसी साहब के साथ, DSP साहब भी आपके साथ है. इन लोगों के लिए कुछ किया आपने? जी बिल्कुल, इनके लिए जी वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया फी का जो लोग शहीद हो चुके हैं इस हादसे में उनके लिए 5 लाख रुपए और जो जख्मी हैं 1 लाख रुपए. इसके अलावा जो मकान डैमेज हुए हैं उसकी भी असेसमेंट की जा रही है और वज़ीर आला साहब की तरफ से हिदायत है कि इनको हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए. तो जो बाकी मुतासरीन हैं घर जिनके मुतासर हुए हैं उनको हम कम वो टेंट्स भी दे रहे हैं और फूड सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं. बहुत शुक्रिया. خلکو وینا ده چې را دلته یو امدادي کیمپ ولګي دلته چې کوم یوازې دا نه ده، دوی ډېر زیات د پریشانۍ ښکار دي، دوی هغه خبرې نشي کولی. خو په حیثیت د صحافي زما حکومت نه هم دا درخواست دی چې دلته یو امدادي کیمپ ولګي. په هغه امدادي کیمپ کې چې کم متاثرین دي د دوی دپاره ځان ځایونه جوړ شي، ورسره میډیکل چې کوم دی هدایات دوی ته ورکړی شي، د دوی د راشن بندوبست وکړی شي، د دوی دوباره بهر کېدو باندې هم کار وکړی شي. بل د دوی وینا دا ده چې ریسکو 1112 ته او سره نور ادارو ته او عام ولس ته دوی هم اپیل کوي چې زموږ کم مړي ورک شوي دي، کم لاشونه ورک شوي دي، په هغوی کې موږ سره مرسته وکړي. دوی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نه، د خپل MP نه میا شرافت علي نه، د علاقې د MNA نه ورسره د نورو شتمندو خلکو نه هم دوی دا اپیل کوي چې پیل پور په دې شي کې د سستي نه کوي، موږ سره د مرسته وکړي. په دې علاقه کې یو داسې کیمپ جوړ کړي چې کم متاثرین د دې خور دي هغه په هغه کیمپ کې کینی او بهر نه چې کوم امداد راځي یا څه کېږي هغوی نه راځي. دوی بهر ادارو ته هم اپیل کوي چې دا ستاسو د مرستې ټیم دی. موږ زلزلې نه وروستو، د سیلاب نه وروستو، سیلاب کې هم دونه نه تباهي نه وشي، په زلزله کې هم دونه تباهي نه وشي. کوم 2010 سیلاب چې کوم راغلی و په هغې کې د خالي علاقو تباهي شوې وه، خو دا خلک بچ وو. دا د هغې نه زیات نقصاني شوي دي. په هغه سیلاب کې د علاقې نه یو مړی هم نه وتلی، خو دوی د یو کور نه شپږ مړي تللي دي. علی خان بشرخیل، مدین سوات.